اما استاسو قربا خالد غنی خان او دا ګوري تاسو ګوري اباسین ټي وي. دا ټیم د پشاور پریس کلب بار چې کم دی د گورنمنٹ کم انجینئرز دي د دوی د درنه شروع د احتجاجي کیمپ شروع دی. راځي چې دوی سره خبرو کو چې دا څه سلسله کې دی او څه کله پورې وي. تاسو تعارف وکړئ او سلسله کې دا زما نوم انجینیر شاکر حبیب دی. زه چیف انجینیر SNW ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. زمونږ مطالبه او دا پین ډاون سټرایک او دا کیمپ اله لګیدلې دی چې ایریګیشن ډپارټمنٹ کې یو اوس حالیه هغې کې میټینګ شوی دی او هغې کې بی ټیک او ډپلوما هولډرز دپاره چې کوم دی 20% BPS 18 کې هغو ته کوټه ورکولو کوشش کیږي لګیا ده، کوم چې غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر هغه دی. دا درنه به کله پورې کیږي؟ زمونږ دا نن اتم ورځ ده، مونږ 23 اګست نه شروع شوي او چې کله پورې دا زمونږ مطالبه مکمل نشي نو انشاءالله د هغې پورې زمونږ پین ډاون سټرایک او هړتال او درنه به جاري وي. اسلام آباد ته به هم ځئ؟ مونږ د فیډرل اسوسییشن اف ګورنمنٹ انجینئرز او پنجاب اسوسییشن اف ګورنمنٹ انجینئرز سره رابطه شوي ده. هغو مو سره رابطې کې دي او میټینګونه هم کېږي لګې دي. نو انشاءالله که دا زمونږ درنه خو مونږ فیصله ده چې څو پورې زمونږ د مطالبه او ډیمانډ نه ده منظور شوی نو موږ به پین ډاون سټرایک دی. خو که بیا هم نه کېږي بیا به خامخا انشاءالله اخري به مونږ بیا بنیګاله او ډي چوک ته به ځو انشاءالله. دې کې څه زما نوم وږمر او زه PDA کې ډیپټي ډایرکټر یم. چې اب زموږ دا مطالبات پوره نه کړی شو نو موږ به دې نه پس اسلام آباد ته ځو خپل پروټیسټ ریکارډ کولو دپاره. او تقریبا څونه خواتین تاسو سره شامل دي؟ موږ سره تقریبا د هر ډپارټمنټ کې خپل فیمیلز دي، د هر ډپارټمنټ 15 فیمیلز دي. اراؤنډ موږ سره 20 پلس موږ سره فیمیل افیسرز انجینئرز کوم د پروټیسټ کې موږ سره شامل دي. زموږ نن اتم ورځ ده موږ ناست یو پروټیسټ باندې. دا چې کوم زموږ د انجینئرز کوټه په هغې باندې د ګورنمنټ چې کوم د بی ټیک له کوټه ورکوي پروموشن ورته ورکوي نو کوم چې د PEC ایکټ او سپریم کورټ او های کورټ ډیسیژن اگینسټ دی. څنګه چې تاسو خبرې واورېدلې د دوی وایي که زموږ مطالبات منظور نه شو نو موږ بنیګالې پورته هم ځو. خالد غنی خان، اباسین TV، پېښور.